السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علي خان دا وخت په نشاط چوک کې موجود یم او دا د نشاط چوک یو مشهوره بیکري ده په هغې کې ولاړ یم د یخنۍ موسم دی په سوات کې چې کله یخنۍ راشي نو چې کله د سوات په ښایست کې اضافه وشي ځای په ځای چې کله واوري شي په ملم جبا په کالام او د مرغوزار میادم په غرونو چې کله واوري شي د سوات چې څنګه د سوات په حسن کې اضافه وشي دغه شانته کې ګرماګرم چې کوم خوراکونه دي په هغې کې هم دلته اضافه وشي او بیا د منګورې او د خوشه خلک چې دی هغه په دغه ماښام کې د کورونو نه بهر راوځي او دغه د یخي هواګانو سره د ګرم خوراکونه چې دی هم خوندونه اخلي څوک د سوپ ولځي څوک میان ولځي او دغه شانته کې څوک چې دی هغه د ګازرو ګرمې ګرمې حلواګانې خوري پوښتنه کوو چې په دې ماحول کې دغه حلوا وخوړه د خپله څنګه محسوسېږي او په دې یخنۍ کې د ګازرو د حلوا څونه مزه وي تاسو ته په خپله معلومه ده چې د ګازرو حلوا خو کله چې په سوات کې یخ موسم راشي نو د ګازرو حلوا سره خود به خود راشي او نو چې یخ یې نو چې حلوا نه وي نو د هغې خو څه مزه نه وي بیا نو تقریبا مونږ خو روزانه ریګولر په ډوډۍ پسې خاص کر په ډوډۍ پسې ډېره زیاته خواږه خلک خوري نو د هغې پسې حلوا ګرمه ګرمه حلوا ډېر خوند کوي حلوا چې دلته سړی راوالي خوري د دې بلې مزې خو بیا کور ته وي چې د وړو په منځ کې کښېني او خوري د هغې بیا بس نغري په غاړه ناست دی که نه ګرمه ګرمه خوري نو د هغې بیا وړو سره ډېر خوند کوي ته ګورې نه دا ټول راغلي دي او ولاړ دي خو خوند پکې ډېر دی مزه ډېره کوي دلته په ولاړه خوري او لکه ډېره مزه ترې اخیستی کېږي بس زه خو خپلې د چارسدې یم راغلی سوات د ګازرې حلوا ګازر حلوا له جي سپیشل راغلی یم د چارسدې نه نو ګوړه دي نه یاره راوړې مې ده جي مټایي مې راوړې ده ګوړه مې راوړې ده نوم دې څه دی شهریار شهریار د کوم ځای نه راغلی اخر جی کالج کالونی میں کالج کالونی نو څنګه مخامې دی یخ موسم دی ګازر حلوا نه راغلی ها جی په یخنۍ کې چې دا حلوا خوري خوند یې څونه دی او فایدې څونه دي خوند خو ډېره کوي او فایدې هم ډېر زیات دی د وجود دپاره ګرمایش ورکوي د सर्दी जैसे जैसे इजाफा होता है गाजर के हलवे में डिमांड ज़्यादा आ जाता है एक तो ये कि ये आपको गर्माइश भी देता है और ये सौगात भी है हमारी लोकल और हलवा खाने के लिए माशाल्लाह लोग दूर दूर से आते हैं ख़ुद भी खाते हैं घर के लिए भी लेकर जाते हैं तो ये सर्दियों की स्पेशली सौगात होती है इसमें सिर्फ गाजर है गाजर को क्रश किया जाता है साफ़ पानी से 3-4 दफ़ा इसको साफ़ किया जाता है उसके बाद इसको घी में पकाया जाता है फिर इसमें हस्बे जायका दूध और चीनी मिक्स की जाती है और फिर इसको खोए में मिक्स करके सर्व किया जाता है چې کله په سوات کې د یخنۍ موسم راشي نو خلک چې دی د ماښام نه پس بیا دغه شانته کې راځي د ګرم خوراکونو چې دی د هغې مخه کوي څوک چې دی سوپ ولځي څوک د ګازرو حلوا لځي او څوک چې دی میان ولځي او دغه شانته کې خپل هغه یخنۍ نه چې دی د یخ موسم نه چې دی هم خوند اخلي او هم د ګرم خوراکونو چې دی مزې اخلي